روحنا دا سوم پوزیشن دی واغس دریم خوشحالي داغه د وزیر سر اسونډي لري خلکو ډیر دغه ور کړی و د وزیر سونډي سر کته هغه بارو دا ماشومه چې کومه ده د داد وړ ده پوزیشن یې پس کې واغستو په مدرسه کې نو چې په ځنکدن په وخت کې موږ مطمئن یو آیا نه دا چې کله ځنکدن سخت په موږ شروع شي او موږ بیا د ځان سره لخرو چې لکه ما خو یو هم د ثواب کار نه دی کړی زما بس حالات وي زموږ چې کوم فنکاران نونه دي هغوی راولم او زه به پیسې وشیندم کوشش یې دی چې یاره دغه کار زه وکړم او د دې د دین د کار دپاره ورته مینت کېږي نو دا خبره خو واقعي هغه خبره ده چې د ایمان او د اسلام هغه شوق ختم شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه به یې. څنګه چې تاسو ته ما ویلي وو ملګرو چې زه روان یم آفر دیر ته. څه مقصد باندې ملګرو؟ دلته د مدرسې افتتاح ده. دا مدرسه 4 کاله مخکې دلته بنیاد کېښودی شو. بنیاد 4 کاله مخکې کېښودی شوي بنیادونه هغه شوي دي او بیا په ځای باندې ولاړ دی. اکثر ملګرو که موږ د دې بره علاقو ویډیوګانې وګورو چېرته د ماشوم سره چا انټرویو کړي، ځکه دلته د علاقې داسې دي چې زموږ دا ماشومان اکثر په دې پولو باندې دا ګډې چیلۍ ساتي. نو د هغوی نه چې تپوس وکړی شي بچې سبق وې وایي نه د سکول نه ویم او د مدرسې ویم. نو هغه محنت چې کوم دلته په دې ماشومانو باندې کېږي د دین په نسبت باندې، نو څومره چې هم د آفر دیر زما ملګري دي نو کم از کم دا ویډیو وګورئ او مخکې لازمي د ملګرو سره شیر کړئ، ځکه د ثواب ویډیو له موږ ټایم نه ورکوو. بدبختي ده، کم نصیبي ده. پکار دی چې دا موږ کوم په ذولیاتو باندې ټایم تېرو نو چې د دې نه لږ غوندې معمولي ټایم هم د دین دغې خبرو له ورکو، دا مدرسه آباده شي. نو که چا ویډیو شیر کړي ملګرو نو الله جل شانه به هغه له هم ثواب ورکوي. ما د خپلې حصې کار وکړو، زه راغلم دلته. باقي تاسو ته دغه اواز ږدم چې تاسو څه کوئ. راځئ زموږ سره اوسئ. ملګرو څومره ښایسته واړه واړه ګلونه ماشومان، دې ماشومانو ته یو چت پکار دی. د دې علاقې تاسو ته پته ده چې موسم دلته ډېر زیات یخ وي، نو دا ماشومان چې داسې یو ځای کې ناست وي چې هلته یخ هوا لګي یا د سر د پټېدو ځای نه وي، نو زه هم هر سړی دی خپل بچی سره کې چېرې زما دا بچی داسې په بیابان باندې ناست وي نو د هغه به څه حالات وي. بیا دا واړه واړه ماشومان ملګرو تاسو به اوس وګورئ چې په دې کې د ترجمې ماشومان هم شته ماشاءالله. نو دې پروګرام کې د انعاماتو چې کوم سیسټم دی هغه هم شوی دی. د قاري صاحب دا کوشش و چې دې وړو وړو ماشومانو ته دا د هم میلاو شي. او زه ګورو چې څومره مسلماني پاتې ده په دې دنیا کې. آیا مدرسې له څوک یو له 70 روپۍ رالیږي او که نه؟ بیا اهم خبره در سره زه دا شریک کوم ملګرو چې په دې پاکستان کې وګورئ، خیر د چاپېرچل باندې نظر واچو چې څومره مدرسې دي. بیا د انسان ځان ته هم سوچ وکړي چې آیا ما په دې مدرسو یا په جوماتونو کې څه پیسې ورکړي او که مې نه دي ورکړي؟ دا سوچ دی انسان وکړي. بیا دا دومره مدرسې آبادېدل، د الله جل شانه کور آبادېدل، نو لکه د دې ذمهواري الله پاک په خپله باندې اغستې ده. خو نن ما او تا ګوري چې آیا زموږ زړه څومره دی، مونږ چېرته د مدرسې یا د جومات سره امداد کوو او که نه؟ نو نن به پته لګي چې څوک هغه خوش نصیبه دی. دا سوچ به نه کوو چې یاره زه یو 100 روپۍ ولېږم، قاري صاحب وایي چې لبې له 100 روپۍ دی. نه، اخلاص پکار دی. د یو ښه کمنټس هم مونږ ته د اخلاص ضرورت دی چې ښه ښکلی کمنټ ماشاءالله وشي. د هغه ماشاءالله چې چا رالیږلی د هغه کمنټس د هغه څه چې څومره فرینډ دي هغه ته ویډیو لاړه کیدای شي په هغې کې داسې څوک چې دا جومات آباد شي. نو دا هم درته ویم چې بله ورځ ګورئ دلته به مدرسه وي، دلته به دا ماشومان سبقونه وایي. دا زما او ستا نه زما د ویډیو محتاج دی نه ستا د چندې محتاج دی، خو نن زموږ امتحان دی. مونږ الله جل شانه ګوري چېرې مونږ کې څومره اخلاص. په دې کې ترجمې والا کې اول پوزیشن اخیستی دی محمد اسامه ولدي جاوید خان، چې هغه راشي د استاد محترم د لاس نه خپل انعام وصول کړي. ماشاءالله. دا وګورئ ملګرو، مبارک شو بچی. ستاسو نوم دی؟ څه؟
اسامه بچی څو مسیپاره دی په ترجمه درېمه او سکول سبق وې کوم ځای ته ځې او دا راته ووایي چې دلته دا مدرسه ستاسو کوم ځای کې ده دا خو دلته ده اوس کوم ځای کې تاسو اوسېږئ کور کې ده او کور خپل دی که پردی دی ها بس وګورئ ملګرو دومره محنت کېږي په دې عمر کې ماشاءالله د ماشوم اولنی پوزیشن واخیستو ملګرو دې ماشوم یې هم پوزیشن واخیستا څه نوم دی بچې تیزې خبرې کوه ونا ښه روحنا ښه هغه څوم پوزیشن دی واخیست درېم خوشحالې دا هغه د وزیر سر سونډي له دې خلکو ډېره دغه ورکړې وه د وزیر سونډي سر ښکته و هغه بره و خو دا ماشومه چې کومه ده دا هم د داد وړ ده پوزیشن یې په څه کې واخیستو په مدرسه کې مفتي صاحب سره به شاټ خبرې کوو مفتي صاحب اول خو ستاسو ډېره زیاته مهرباني راغلی دغې ماشومانو له امداد ورکو په دې پروګرام کې ښکلا واچوله تاسو به هم خوشحالېږئ کله چې د مدرسې افتتاح وي د جومات افتتاح به وي نو ستاسو هم د ژوند یو مقصد جوړ کړی دی چې یاره دین خور شي د ټولو نه مخکې خو چې نوید صاحب موږ ستاسې شکریه ادا کوو الله یې تاسې له ډېر اجر درکړي باقي تاسې د افتتاح د مدرسې په موقع باندې دا خبره وکړه چې تاسې به خوشحالېږئ نو واقعي الحمدلله دا خو زموږ د ایمان او د اسلام او د قرآن مراکز دي دې نه د ټولې دنیا دپاره د هدایت خیرونه خورېږي دا هغه ځایونه دي چې په دې کې د الله او د الله د رسول د دین خدمت کېږي بې لالچه بې غرضه او په دې کې د چا لکه داسې صدقه نه وي البته د عوامو یو تعاون یې موږ سره او هغه تعاون دا دی چې اول خو خپل بچي او اولاد راولیږي اسیم د علماو طالبان دلته ناست دي او دویم کله چا سمالي او د الله په لار کې هغه لګول غواړي دا ځایونه د هغې دپاره بهتر دي صرف څلور کاله مخکې د بنیادونه ایښودی شوي دي خامخا قاري صاحب هم نا امیده شوی چې یاره او وجه څه ده چې په څلورو کالو کې دا ځای آباد نه شو داسې هم نه ده چې لکه اسلام او مسلماني په دې علاقه کې نشته دی ښه په زور او شور ده خو دومره خبره ده چې دنیا سره مینه او محبت زموږ سوا شوی دی نو هر سړی دا کوشش کوي چې زما کور ښه جوړ شي زما آبادي ښه جوړه شي لیکن رونو هغه آبادي او هغه کور موږ نه پاتې کېدونکی دی دا هغه اصل ځای دی چې دا به زموږ سبا له په قبر کې په مرګ نه وروسته چې کوم ژوند دی په هغه کې به زموږ پکارېږي نو نور داسې نه ده خو لکه دا ده چې لږ هغه زموږ دنیا سره مینه محبت سوا شوی دی خو که چاته زموږ ذهن همیشه دپاره د ډنګ ټکور سره او د دنیا د لوبو تماشو سره عادت وي نو داسې قسمه خبرې خو بیا شیطان سړي ته ښې نه ښکاره کوي حال دا چې دا خبرې ښې دي او دا نورې بدې دي بالکل مفتي صاحب خبره دا ده که نه چې لکه اوس د دې ثواب د کارونو دپاره مونږ خلکو ته مینت کوو چې یاره امداد وکړئ که نه اوس که دلته د پهاشۍ طرف ته مونږ وګورو نو دا خلک هغوی ته مینت کوي زمونږ چې کوم فنکارانونه دي هغوی راولم او زه به پیسې وشیندم کوشش یې دی چې یاره دغه کار زه وکړم او د دې د دین د کار دپاره ورته مینت کېږي نو دا خبره خو واقعي هغه خبره ده چې د ایمان او د اسلام هغه شوق ختم شوی دی او دویمه خبره دا ده چې عام طور باندې په دې مدرسه کې چې کومه پیسه لګي نو شیطان طرف ته سړي له داسې ډېر دغه نه ورکوي او په دې کې داسې سړي خاص نوم ناموس هم نه کېږي طرف ته خو نوم ناموس هم پکې ډېري او شهرت هم پکې چې لکه پلان کې داسې ښه سړی دی ډمه یې راوستې وه او دومره پیسې پې وشیندلې نو دلته خو بیا څوک د هغه شکریه نه ادا کوي ځکه چې هغه د الله دپاره کاري نو هغه د مرګ نه وروسته په کارېږي په دې وخت کې هغه نه پکاري نن به ګوري هر سړی د خپل جیب ته وګوري چې زما په دې جیب کې حلالې پیسې پرتې دي که حرامې زما د دې جیب نه یو 100 روپۍ وځي او که نه د دې وړو وړو ګلالو ماشومانو ته دا هغه همت والا انسان دی چې په دې د ایریا ته تاسو وګورئ په دې کې هم همت شروع کړی دی چې یاره دا ماشومان د دین په رڼا کې راغونډ شي او بیا ده ماته یو خبره وکړه چې کم از کم 3-3.5 سوه زمونږ خویندې میندې هغوی راځي هغوی ته زه درس ورکوم قاري صاحب خپل تعارف د دې ځای نوم او که چېرې څوک دلته راتلل غواړي او دا چې کوم مدرسه ده اوس دې وخت کې تاسو په کوم ځای کې نوید بھائی اول خو ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو د مصروفیاتو په دغه کې رالی زموږ هم دومره تپوس وکړو دې ځای ته خو سورباټ به علاوه او دې ځای ته بیا شاهي باغ وایي محله توحید آباد او د بره کلي ته بیا خاخدار وایي زه د خاخدار اوسېدونکی یم چونکې د دې مدرسې آغاز 4 کاله نه مخکې شوی دی خو چونکې څنګه چې مولانا صاحب وویل د دې مسلمانانو مینه محبت د دنیا طرف ته زیات شوي دي دې طرف ته داسې نشته نو دلته دغه ماشومان دي دغه د ستاسو مخامخ دي الحمدلله دغه هم کار د دې تربیت سره کار شروع دی او د قرآن کریم درس دلته مولانا صاحب هم کوي زه بره خپله کلي کې برم لګیا یم کلي کې تاسو سره څوک ماشومان دي یا زنانه دي
کلی کې زنانم دی او نارینه هم دی غالبا 1.5 کور کلی دی نو ټول کلی کې دغه یو درس الحمدلله زنانم ټولې درس کې حاضري کوي او نارینم درس کې حاضري کوي الحمدلله او دلته مولوي صاحب د درس شروع کړی دا مدرسه ده بس دغه اوس د مدرسه دا خو آباد نه ده نو تاسو چېرته د کرایې په کور کې اوس فلحال دلته د یو ملګري کور دی نو په هغې کې فلحال لایو طلبه هلته دي هلته سبقونه هغوی ته شروع دي خو چونکې پردی کور متل هم داسې دی د نیمې شپې که نه پردی کټ د نیمې شپې نو په دې خپل ځای باندې هم دغه شروع کړی دی خو د اوسه پورې هم بلا سمی نه دی راغلی مسلمانانو ته دا همت دی چې په دې ځای کې زموږ سره خپل ګزارش وکړي ځکه دغه طلبه کرام دي دوی هم پردي کور کې ناست دي او په کورونو کې هر قسم ضرورت راځي ځکه زنانه او دا خو دې کې غټ ماشومان دومره نشته خو بیا هم به هر حال په بره باندې روان دي که نه نو په کار دا ده چې په دې ځای کې چاله الله مالي طاقت ورکړی نو چې په دې ځای کې ولګي انشاءالله به وروسته بیا په کار او نمبر له خپل شریک کړئ 0344 9855 483 صحیح په زړه باندې د کتونکو سره شریکې اخره کې نو بس دغه دی چې د الله د کتاب چې دا آبادي وشي او هغه دروازه کوم ورځ کولاوې نو ړنه به څومره دعا راوځي نو بس هغه خو بیا صدقه جاریه ده ځکه حدیث کې هم راځي چې سړی به تلی دنیا نه او دا پسې جاري که نه نو موږ له پکار چې داسې ځایونو کې خپل مال ولګو چې د مرګ نه بعد موږ پسې د هغې میټر چې کوم د ثواب چې هغه جاري بالکل څنګه چې غاري صاحب وویل دا خو پاتې کېدونکې دنیا ده خوش نصیبه انسان هغه دی ګټور انسان هغه دی چې د خپل مرګ نه سپریخي وي هغې نه مخکې داسې کردار ادا کړی وي چې کم از کم په زنکدن کې هغه مطمئن وي چې زه الحمدلله چېرته یو 100 روپۍ مې د چا له خیراتي ورکړي دي زه الحمدلله په مدرسه کې مې څه کار کړی دی نو چې په زنکدن په وخت کې موږ مطمئن یو آیا نه دا چې کله زنکدن سخته په موږ شروع شي او موږ بیا د ځان سره اړه خورو چې لکه ما خو یو هم د ثواب کار نه دی کړی زما به څه حالات وي نو د خپل مرګ نه مخکې داسې ځایونو سره مدد وکئ چې هغه ستاسو بیا په هغه دنیا کې په کار راځي او موږ به ځو او دا به آباد وي دا چې څومره هم په دې ځای باندې عبادت کېږي دا ماشومان فارغېږي او بیا دوی تلاوت کوي نو بس قاري صاحب چې ویل میټر به چالو وي که نه هغه د کلي میټر چې کوم د کور هغه د بجلۍ هغه هغې ته څنګه خورو چې وروځو لکه دا میټر خو داسې تیز روان دی نو که چېرې ستا دغه میټر د ثوابونو ده دا دغه شان تیز روان ته به ډېر زیات خوشحاله ډېر به مطمئن نو خپل مال قیمتي کوي خپل جان قیمتي کوي او قاري صاحب له زه ډېر زیات شاباسي ورکوم ځکه دا علاقه ما وکته لرې لرې پورې یو کور د ډېر غټې غټې چړیان دي د هغې باوجود هم د ده همت دا ماشومان راغونډ کړي دي نو ویډیو خو کم از کم په اخلاص باندې شیر کوي چې قاري صاحب سره رابطه وشي چندم نشي کولی سم نشي قاري صاحب له خو رنګ وکوي شاباسي قاري صاحب الله دې له کامیابي درکړي دعا هم کولی شي که نه او دا خلک چونکې ډېر غریبان دي نو قرباني د دې ډېره د حد نه سیوا ده دومره چې ځمکه دې ورکړله په دې وخت کې دومره ځمکه څوک نه ورکوي خو ځمکه دې ورکړله خو لکه دومره وس یې بیا مخکې نشته چې مدرسه پرې جوړه کړي نو موږ غواړو چې یاره د دې ماشومانو په سر څه سوری جوړ شي موږ به کوم دی نو لکه خوشحاله یو موږ به همدغه چې کوم دی دغه ده نور څه دغه نشته څنګه چې د مشر وویل چې یاره ځمکه ورکړی شوې ده ګران ګوره دلته ځمکه ورکړی شوه بیا ګران بنیاد وي بنیاد وشو اوس په دې باندې به ټول زیات نه زیات یاره 1,800 بلاک به پرې لګي دا به رابند شي کړاو دونه نه دی پاتې خو بس الله دې تاسو له همت درکړي دغه ګلونه ماشومان وګورئ که چېرې دوی سبقونه وویل تاسو ته چې څنګه ما د ویډیو په منځ کې ویل چېرې دوی تلاوت کوي عبادت کوي نو ستاسو به پکې ثواب وي نو بس الله دې وکړي چې دا د ثواب چې کومه مقرره ده ستاسو نه ضایع نه شي او زه د بل مثال هم در کوم چې یاره یو انسان بیمار وي نو هغه ته تکلیف وي او هغه کس سره پیسې نه خاندان سړي سره نو هغه چېرته لاړ شي چا دروازه وډبوي و یاره ماله پیسې راکړه زه دا بیمار دی پیسې راځي چې دا ډاکټر له بوځم هغه بیمار الله جل شانه د علاج نه پاتې کوي خو ستا دروازه پې ګوري چې لکه د دروازې له راغې تا کې څه شته که نه چې د دې غریب سره منډه ووې نو بس ډېر داسې خو په لک پتیاني یاره بس په خوله پسې ایرې راکاږي قسم دی مونږ خو ځان له بېګانه ده خوړلې نو داسې مه کوئ سوال درته کوم څومره مسافر دي د افردیر دا زیم تاسو ته د قاري صاحب وښودو راشئ په خپله ویزټ وکئ قاري صاحب باندې امیدوار نه راشئ دلته کې یو ټرالۍ شګه راوړئ یو بوجۍ سیمټ راوړئ راشئ په خپله باندې آباد کوئ
دا مقال الله پاک مونږ له راکړی ده، خو افسوس چې مونږ به پوهېږو نو ویډیو مخکې شیر کړئ. قاري صاحب سره په خپله باندې کنټیکټ کولی شئ. زه وله د هغه تغبې د سر نه راغلم، ما خپله ایسه کار وکړو، باقي ستاسو کار دی. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. وی آباد دی زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. لوی الله پانا.